نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه میاشت رمضان هغه چې نازل شوی دی پکې قرآن هدایت ته د خلقو د پاره او دغه قرآن د فرق کتاب دی. سلمانی فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د شعبان په آخر کې رسول الله یو خطبه وکړه او چې په هغه خطبه کې خلکو ته دا خبرې وکړې دا یو اوږد حدیث دی ابن خزیمه نقل کړی دی په سند صحیح باندې ثم قال صح الخبر ورواه ابن من طريق البيهقي ورواه ابو الشيخ ابن حبان في الصواب باختصار عنهما. دا حدیث ابن خزیمه په سند صحیح نقل کړی دی او دا حدیث صحیح دی او امام بيهقي هم په خپل سند سره نقل کړی دی چې دا سند په اعتبار سره دا حدیث صحیح دی. اوس یو میاش را روانه ده چې هغې ته رمضان وي. د رمضان میاش دې ته قرآن میاش وي. د دې وجې نه اسلافو په دې میاش کې به قرآن ته ډېره توجه کول او د قرآن مجید دا تفسیر او ترجمه دا هم یو سنت طریقه ده چې جبریل امین علیه السلام و نبی علیه السلام ته په رمضان کې یو ځل قرآن اورولو او چې کله آخري کالو چې نبی علیه السلام د هغې نه بعد بیا وفات کېدلو نو 2 ځله نبی علیه السلام ته جبریل امین قرآن اورولی. دا قرآن مجید په دې رمضان کې ویل دا یو سنت طریقه ده او دا د قرآن حکم هم دی چې دا میاشت شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا د قرآن میاشت ده او همدغه رنګې د سلفو د صحابو و تابعینو طریقه کار ده چې دې میاشت کې به هغوی عبادات ته متوجه شي عباداتو ته اگر که مونږ خو بیکار یو مو خو به دې میاشت کې مختلف طبقات دي. یو طبقه ده چې هغه خو د دې میاشت چې کله واوري نو په هغوی څه چل کېږي څه لیوني شي څه پاګلان شي څه ځناور شي او څه چې دی نو هغه د ځناورو د دایرې نه پسې موځي. نو ځینې خلک دی چې هغه نسوار لیوني کې څوک چې کومه دی نو هغه روجو ته تیار شوي نه دي نو بس روجه ورته چې کومه دی د نعوذ بالله د لیونتوب یو سبب ګرځي. څه خلک پکې د جګړو طرف ته متوجه شي سهار چې ماښام شي او جګړې دي او نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د تیزه خبره وکړي نو ورته ووایه چې زه روجه یم انی صائم زه روجه یم او دی ورته وایي وایي زه روجه یم جګړې تیار شو نبی علیه السلام ورته فرمایي ورته وایي زه روجه یم جګړې نه کوم کنځلې نه کوم زه دې ته تیار یم. په دې وجه باندې سلف به پکې قرآن زیات لوستلو. امام ابو حنیفه رحمه الله
داغه مبارکی او د امام بخاری رحم الله بارکی نور ائمه حضرات چې دوی په رمضان کې چې کله به د 10 ورځو روزي به 10 ورځې یو شپه ته ختمونه به کوله. د امام بخاری عادت دا چې د سبا صادق نه به شروع وکړه او د غروب افتاب پورې به قران ختمو، چې روزه به ماتول بس قران به ختم کو دعا به وکړه او بیا به چې کله روزه ما تکړه داغې نه بعد به تلاوت شروع کو د سبا صادق پورې به ځنه قران ختمولو او بیا به په تراویح کې ځنه قران یو قران ختمولو په تراویح کې چې شل آیتونه به دا ځنه شل رکوګانی به د شپې ولستلې په مانځ کې او په دې اعتبار سره قران ختمولو. خطیب بغدادي نقل کوي چې امام ابو حنیفه رحم الله یو شپې ته ختمونه کول، یو شپې ته د قران میاشته د قران میاشته به د قران چې کوم صفاتونه دي او په کتاب ته حاصلېږي دي چې سړی انسان جوړيږي، انسان وحشیت تیوزی درندگی تیوزی. علامہ ابن قیم رحم الله فرمایي سړی خپل ایمان معلومي اج په رمضان کې معلوم کی چې په یو لس میاشتو کې زما ایمان ختم شوی دی، زما ایمان نیمګړی شوی دی، که زما ایمان کې یو کمال لاغله دی نو کدی په رمضان کې په عبادتو کې کمو د زبان غلط استعمال دو، حرام خورو، معاملات ټیک نو، مخکې 2 روپۍ ګټلې وسلس ګټي، مخکې 2 روپۍ والے وسلس روپۍ وهي، دې دې پوه شي چې زما ایمان ختم شوی دی. خو که پرز که د سره احساسي مخکې د گاونډي احساس نه وسره احساس پیدا شو، مخکې د سره دا احساس چې ټول دنیا وال غواړي وسوي چې نه مسلمان سره به ظلم نه کې زیاتې بنه کې، کافر سره به ظلم زیاتې نه کې، په معاملات کې ستاسو وطن کې اوسېږي. ساره وطن کافر داغه وینو داغه عزت داغه مال او دولت د دې سدي لکه د مسلمان په شان دي. کم کافر چې ستاسو دشمن دی هغه حربي کافر دی، استا جاسوس کافر دی، ساره وطن دشمن کافر دی، هغه د وطن قانون نه مني، د دې وطن نه باغی دی، استا دشمن دی. لیکن ستاسو وطن کې چې دی نو ستاسو کفر سره دشمنی ده، خو د کافر سره په وطن کې دشمنی ځکه نه چې داغه کفر او داغه د کافرانه طریقه ستاسو اسلام ته نقصان نه رسوي. نو دا هغه سره هم نه کې دا د روزي اهمیت ده. لہذا دا حدیث وګړه حدیث ته بس دا درته وایم، دا حدیث واوري دا یو جامع تقریر دی. نبی علیہ السلام سلمانی فارسی رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام د شعبان په آخر کې صحابه ته دا تقریر وکړو او وی فرمایل چې یا ایها الناس قد ازلکم شهر عظیم مبارک شهر فيه ليله خير من 1000 شهر. و ای خلق واوري یو میاشت را روانه ده ډیر عظیمه میاشت ده، د عظمت په روزه باندې نه ده، د عظمت د قران په نزول باندې ده. شهر رمضان الذي انزل فيه القران، میاشت رمضان عزتمند ده په دې وجه باندې په دې کې قران نازل شوی دی، په دې کې شپه ده ليله القدر وته خير من 1000 شهر، د زرو میاشت نه بهتره ده. دې میاشت د دومره لوی عزت دی قران ورکړه دی او دا روزه دام عزتمند ده. خود دې سره چې کله قران او دا ډېر زیات عزتمند شو چې قران دې کټ شو نه عزت بیا کم شو. او دا وجه ده چې څو قران ته متوجي وي، دا قران د انسان نه کدورتونه وباسي، پاک انسان ته جوړي، پاک انسان. نن وګورئ کنه، نن دی وګورئ هر یو سړی د خپل زړه وګوري، خپل نیت ته وګوري چې د په نیت کې څومره ګندګي ده، څومره کدورت ده، څومره کینه ده، څومره بغض ده، څومره حسد ده، څومره نفرت ده. دا خو دی وګوري کنه، هر یو سړی خپل دماغ دی وګوري. نن زموږ دماغ د کینو د بغضونو حسدونو نډک دي، زموږ روزي به څنګه پاکي شي، زموږ په عبادت کې به تاثیر څنګه پیدا شي. خېټي ګنده دي او سره سوچونه هم ګنده دي. نو دا رمضان چې کله ته صحیح ونیسې او قران ته صحیح توجه وکې نو قران والا ما ته تعجب پدې کنه یو سړی شپه ورځ تلاوت کوي، شپه ورځ تلاوت کوي، شپه ورځ تلاوت کوي، نیت نه پاکيږي. دې سړی تر اوسه پورې دا سوچ ورکو چې زه هغه آیاتونه ویم، قران ټول عظیم دی او په قران کې څه آیاتونه خدا سي دي چې هغه ته دا شیزونه ټینګېدې نشي، لکه آیت الکرسی، معوذتین، سورۃ فاتحه، د سورۃ بقره اولنی سلور آیتونه، د آیت الکرسی نه پس آیت الکرسی او 2 آیتونه، آخري سلور آیتونه، دا خو د انسان د دماغ نه هر څه وباسي.
لیکن سړی تلاوت کوي شپه ورځ تلاوت کوي د په دماغ کې فرق رانغی د کې صفائی رانله د نیت پاک نشو د سوچ پاک نشو رور مسلمان ته کې خېګړه رانله گاونډي ته کې خېګړه رانله رور ته کې خېګړه رانله تاسو څنګه مسلمان دی تاسو څنګه تلاوت ته معلومه ده شو چې تلاوت جوړ شوی نه دی تلاوت جوړ شوی نه دی تلاوت دی ته چې بزړه کې قرارې ونیسي اقره فی القلب بزړه کې قرارې ونیسي منځونه کې خپینځه وخت منځونه کې خصيبت ته پینځه وخت منځونه خمزدار ور سره چې کوم دین صلات زوحا تهجد بیا نفلونه دا ټول ور سره کوي لیکن منځ په دې کې ګناه ختم نه کړ منځ دې د ګناهونو نه منې نه کو او نبی علیہ السلام انس رضی الله عنه فرمایي دا کس په باره کې خدا ویلو چې منځ چې دې دا به تنها همنه کې د چانه د دې غلانه دا موږ به د اغلا نه منې کې خو چې کله موږ جوړ شو او موږ جوړ نه دی رسم دی رواج دی بس ځان خلاصول دی د موږ ځان خلاصول دی په موږ باندې ځان خلاصول دی نو خبر هم دار دی عزت دې ته دی قران ورکړل شوی دی شهر عظیم مبارک شهر فی لیلۃ خیر من الف شهر چې په دې میاش کې یو شپه ده لیلۃ القدر ورته وي هغه شپه په دې ټوله میاش کې ده بیا په میاشتو په اخر لسو کې ډېر زیات راجه خبره ده په دې لسو کې په دې تاق کې ده په دې تاق کې بیا په دې وشتمه کې ده دا یقیني نه چې وشتمه ده په دې میاشت کې ده اولم کې ده شي دویمم کې ده شي دریمم کې ده شي څلورم کې ده شي بیا ویلي په دې میاشت کې ده نو چې راجه خبره دار چې په دې اخر لسو کې ده بیا غالب ګماندار چې په دې تاق کې ده بیا غالب ګماندار چې په دې تاق کې په دې وشتمه کې ده نو ټوله میاش په تیرې دي سي په دې عبادت کې به تیرې دا میاش عزتمند لیلۃ القدر دی پکې جعل الله صيامه فریضه دا روزه چې الله مقرر کړی د فرض په نابالغ باندې فرض نه راخو چې کله بچي بلوغ ته قریبي سنی تمیز تورسیږي وو کالو تورسېدلو نو ته وایي چې بچي روزه نیسا کنه شونی ولې نو ته به قاری کې نه وهي به نه ټکي به نه چې کله لسو کالو ته ورسېدلو نو بیا ورته لږ قاریږي چې روزه نیسه کاغذ چې ما باندې فرض نه ده نو ورته وایي چې ته اوس فرض ته روان یو د درې پاټ کې درته پاتې دی فرض ته به خېږي نو که بیا یې چېرته یو نیوله ویې خوړله نو بیا هم ورته مه قاریږه لس دولس یې ونیولې اته نهه یې ونیولې امام قرطبي نقل کوي علامه عیني نقل کوي یو واري یو سړي نشه کړې روزې نه ونیولې عمر رضی الله عنه له مخې له ورغی چا چې نشه دی بس لختې پسې راوخته او راکېښودې بي وای بے غیرته وای واړه ماشومان روزه دي زمونږه او ته بوزې واړه ماشومان زمونږه روزه دي او ته بوزې نو خو موږ سم روزه کار نه کوي ماشومان د روزو ثواب چې کوم دی دا اتفاقی دی دې ثواب په کومه طریقه لګي کوي د بچو باندې روزه نه سي ها بیا چې کله قریب البلوغ شونه بیا په وهاي چې روزه نه سي ځکه د بلوغ پته نه لګي روزي پینې سي نن سبا چې دیاله سوال کالو تورسیږي د روزو سره مکمل عادت کوي مکمل ځکه چې عام طور باندې بلوغ چې کومه 13-14 سال کې شروع ده نو په دې وجه باندې دې سره عادت کوي کپرس کې سره بیمار ده خو بیماری عارضی ده دا خبره یاد ساتي د مسلمان ډاکټر نه تاسو کې د مرګري ټول ډاکټران مسلمانان دي نه د مسلمانۍ خبرې نه کوي مسلمانان ډاکټران دي خو د مسلمانۍ خبرې نه کوي د مسلمانۍ فتوی نه ور کوي د مسلمانۍ خبرې حکم نه کوي دي مسلمانان منځونه کې ځان له روزي نسی خو لیکن هر مریض ته روزي خورا هر مریض ته روزي خورا هر مریض ته روزي خورا دا ته چا ویلي هغه مریض چې داغه بیماری دا عارضی خو لیکن روزه نشي نیوي دا مریض با روزه خوري خدا به قضا راوړي هغه مریض چې هغه روزي نشي نیولې یا روزي نشي خرابوي دومره تکلیف ولا ور کوي د خبر اترو نه واسي دومره تکلیف ولا ور کوي چې غورځيږي خو لیکن د بیماری دا عادي معنی دار چې نه ختميږي د بیماری همیشه ده بس هغه د پر روزي خوراک تی فدیه به ور کوي لیکن چې عارضی اپریشن کړی دی یا بیمار دی یا وختي تور هغه ته تکلیف دی نو دی به روزه خوري خو لیکن روزي قضا به راوړي او که فرض کداسي چې نشي نیوي او همیشه نشي نیوي بیا به فدیه ور کوي داغه
او پیدې دي خپې دي ورکي خوراک دي ورکي روپۍ دي ورکي غنم ورکول شي غنم دي ورکي پوره پیدې ورکي بني موږي بس ما ګرځي د یو سړي په خوراک باندې نن سبا څومره خرچه راځي هغه شان خپل ځان ته وګوري غریب دی د خپل اندازې مطابق ته پیسې ورکي پیدې دي ورکي مالدار دی د مالداري مطابق ته ورکي تر غنمو د پاره ګرځي دا غنم خو چې نیم اوګه کړو دای په وخت کې کړو چې غنم کله ګران شو نو چې کله غنم ګران شو نیم اوګه قیمت یو دا د سلور سیرو د کجورو قیمت او د دو سیرو د غنم قیمت یو شان دی د دو سیرو غنم سلور سیره وربشي سلور سیره وسکی سلور سیره کجوري د دې یو قیمت و اوس خو چې کومه خبره بدل شي د سم چې کوم ځان غیر متوجه چې ځا نیم وګه خبره ده ناغه نور امامان خو پوره وګه وای نو پوره وګه ورکړه وسکی په قیمت باندې ورکړه مالدارې دویم نمبر درجه کې د کجورو په قیمت ورکا په دریم نمبر درجه کې د غنم په قیمت ورکا او ته غریب او مالدار ټول یو شان دي روان دي نه په دې انداز باندې نه لازم چې دا دایمي بیماری دې دې دسیوږي وقيام ليله تطوعا او د شپې د قیام الليل او تهجد او تراویح دا نه پلي خو په دې کې ډېر لوی ثواب دی لوی ثواب دی دې لپاره ټیم استل وکړ دي ټیم خپل وخت مزای کوي سخلق یا پتا شو ترب باندې خپل وخت ضایع کوي سخلق د بازار په چکرو باندې یو خو پاجا کی تاجر دی بازار تاجر خو چې کومه د تجارت چې په صحیح طریقه کې دا خو عبادت دی هغه بکی او که په غلطه طریقه باندې کینو دی خاين دی دی بداغ خلق مرګره چې کوم خلق جهنميان دي لیکن چې په صحیح طریقه تجارت کوي دی خو امین دی بیا دی خو د پیغمبرانو د اولیاء او د نیکانو خلق سره نه خپل تجارت هم پاک کوي د غریب د مجبورین غلطه پیدا ما اخلي مجبور ته ګوري چې دا مجبور دی لګور سږي کوم دی نو تعاون وکړه دا خبره ذهن نو واسه مونږ په زکات کې تعاون کوو زکات تعاون نه زکات تعاون هغه ستایو ثواب دی چې عبادت ورکه فرض دا به ته ورکه د دین علاوه صدقه چې تا ته دا پته چې نن 200 روپۍ ګټم نو که فرض کته چې 100 روپۍ ګټم راشه 100 روپۍ چې کوم دی لله فی الله ورکم د 100 روپۍ چې کوم دی یو محتاج چې کوم دی هغه تصور کوم دې ته مسلمانی وي دا ایمان دی نو لہذا یو دغه یو اسی په بازار کې کته پورته دي د بازار غش کوي چرته ما جګړه وسونه جګړې دي نه کې الله دې نه کې جګړې خشنه جګړې مو کوي ولیکن په دې روزه کې بیا ټو خره جګړه مار شي پکور کې سړیم جګړه مار دي ورونم جګړه مار دي زامنم دي بهارم دي دنم دي دا د سونو جګړې کېږي دا څنګه ځوانان دي ځوان خو دې ته د شیطان مقابله وکي نن ځوانان چې کوم دي د روزو د خړلو تهیه کړی دا یو بل سره مشورې کوي کمزې کې به روزو خورو ټټایشته کنه د خوره کنه ټول بے غیرت انسان په مخ د ځمکې باندې روزو خور دی روزو خور سره روزو په کمزې کې خوري چې څومره خاصه ګیره ګنده ګیره نو دا دلال تناسي په کور کې چې کومه خلک وته نه ګوري خلک وته سپک ګوري چرته په ټټۍ کې خوري چرته په غسلخانه کې خوري چرته چې کومه په خوانه پټیوز مګي نو هغه نشته نو چرته باغی پټو مټو کې کندو کې ناس دا ټول بے غیرت انسان دی بے غیرت ځکه عمر رضی الله عنه سره وو چې ما شومان روجي نسی او تبوزه من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه دا دې سمیاشته چې په دې کې نفل د دې ثواب د فرض دی او په دې کې فرض د اویاو فرض برابر دی یو فرض زمونږ یو فرض دا د لسو فرض برابر دی د لسو فرض یو فرض د لسو فرض برابر دی چې په جمع کې وکي نو په 27 کې ول ضرب ورکا ضربونه مور کوي خو ضرب ول ورکا دومره تی جوړ شو او بیا په رمضان کې یو فرض دا په اویا برابر دی نو او یا ول چې ته په 10 کې ضرب ورکې نو ستاره یو فرض نشي دغه جوړ شو بیا ول په 27 25 کې ضرب ورکې داتې جوړ شو دومره لوی ثواب لوی اهمیت او نفل داغه ثواب د فرض دی فرض چې کوم دی هغه قانون دی چې په دې باندې الله راضي کیږي الله راضي کیږي نو ته چې په رمضان کې نفل کې نستانه په دې الله راضي کیږي او چې کله الله راضي شو بیا به هر څه ملاويږي وهو شهر صبر روزه د صبر وي ځکه نبی عليه السلام فرمایي چې د روزي په باره کې پروردگار فرمایي چې الصوم لي وانا اجزي به دا روزه زما د پاره ده زه په دې روزي باندې څور کوم بدل ور کوم حال عمل باندې الله بدل ور کوي خدا ولي ځکه چې روزي ته صبر وي الصوم صبر شهر رمضان ته سوي رمضان ته
دیتا شهر صبر وی، دا د صبر میاشت ده. او د صبر مبارکی قرآن مجید کې الله فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابران ته الله تعالی اجر به حساب به کتاب ورکوي. دا غي حد بندي فرشتو سره نشته، دا غي حد بندي انسانانو سره نشته، دا غي حد بندي په لیکلو کې نشته. چې الله تعالی فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، دا بغیر حساب چې د انسان له طرف راشي څومره عظیمه خبره ده، او چې د الله له طرف شي نو څومره لوی خبره ده. دې ته د صبر میاشت وي. په دې کې به تر ګناه سره مقابله کې الصبر عن المعاصي، په دې کې به د نیکو سره مقابله کې نیکی به کې الصبر علی الطاعات، په دې کې مصیبتونو سره مقابله کې الصبر فی المصائب. صبر به کې ثابت قدم به. مسلمان دې ته نه چې جګړه ماری. ته د خالد رضی الله عنه نه تکړه، خالد رضی الله عنه خو تکړه نه، لیکن چې کله د مسلمان مخې ته وو نو بیا رحما او بینه به خبرې مو سره کوله، جواب به هم نه ورکولو. بلال رضی الله عنه مړی ته صادر واچو، وای امیر المؤمنین حکم کړی د خلکو مخې ته راولا چې تا 10,000 درهم چې دی یو شاعر لور کړی دی، کتاره بیت المال ور کړی د مالی غنیمت نه خیانت دی کړی، او کتا خپل ور کړی دی اسراف دی کړی، باندې وته جوړول چې دې ځګ نه او با سم خپل مدینه ته راول، خپل ځان لري راول، باندې وته جوړول. نو هغه وخندل، مړی کو ته پړای چولې دی، صادره وته چولې دی، چاته سیف الله تا. هغه سیف الله چې د ایران 2 لاکھ فوج چې کوم دی چې خبر شو چې سیف الله پکې موجود دی، خالد ابن ولید رضی الله عنه، د جنگ طاقت پکې بیانو، د جنگ طاقت پکې نو، د ایمانو څومره زورور خلکو. لیکن چې کله ته صادر واچو نو راي وستو ال دماغ ته ودرو، ټول صحابه ورته ګوري خاندي پوری. سیف الله مړی کې پړای چولې، ویل خ بلال امیر المؤمنین سو کم کړي، ویل چې تا 10,000 درهم ولي ور کړی دي، د بیت المال له ور کړی، او چې چرته نشي کېده بیت المال نور کوم، وای دا چرته ودا زما په مالی غنیمت کې سره سیدلی وا. او دې شاعر زما صفت لري کړي، د اسلام صفت وکړو، د الله او د رسول صفت وکړو، په ډېر خوږ आवाज باندې بس زب جذبه کې رالم غونډي مول ور کړی. اجازه ستاسو تاسو کې خو جذبه سره نه راځي لکه جذبه پیدا کوي، جبونه تم تعالی له ګولې نن چندول راغلي، چندې ولا کوئی روزه را روانه ده، جمعه ته جرازي پیسې راوړي لګي لګي ورکوي، د خلکو له داړي لوی خبره ده. په وخت مصیبت کې هم پکار راځي، په مشکل کې هم پکار راځي، د بے عزتۍ په ځای کې هم پکار راځي. یو طرف ته چې دین سره سیف الله دی، سخترین انسان دی، لیکن بل طرف ته نرم مزاجي ته وګوره څومره نرم دی، رحما او بینه. مسلمان سره نرم دی، مسلمان سره نرم دی. دې ته نه ویل کېږي ګوره نن سبا دا زور او طاقت ماقت نه چلیږي. ښه اخلاق، ښه کردار، ښه لهجه، پسته لهجه، ښه خوی، نرم خوی دا چلیږي. دې دپاره خو وکړو که نه چې سبا لمړه شو چې خلک وایي چې را واقعي ښه سړی و، کور ته تنګ نه و، ښه سړی و، محله ته تنګ نه وه، ښه سړی و، کلی ته تنګ نه و، ښه سړی و، علاقه ته تنګ نه وه، ښه سړی وطن ته تنګ نه و، ښه سړی اسلام ته څه تاوان نه دی ورکړی. دې دپاره خو چې سړی وکړي که نه. والصبر ثواب الجنه وشهر المواسات رورولۍ میاشت ده. شهر المواسات د رورولۍ میاشت ده. رور څه ته ویل کېږي؟ رور په تکلیف کې دی، هغه ته به وګوري، د هغه تکلیف د لرې کولو کوشش به کوي. وشهر یزاد فیه رزق المؤمن، او په دې کې الله تعالی د مؤمن رزق زیاتوي. واقعي په رمضان کې رزق څومره زیات شي، لیکن دا سوچ مونږ نه دی کړی دا رزق ولې زیات شو. دا زیات رزق یوازې زما دپاره خو نه دی، دا د ګاونډي دپاره، ضرور مسلمان دپاره، د یو عاجز دپاره هم پکار دی چې پته کې سوچ راشي د هغه له ورکي. من فطر فی صائما کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار. یو سړی به کې چاله روژه ماتې ورکي، روژه ماتې نو دا د ده لپاره څه دی؟ یو کامیابي ده، بخشش دی، یو ثواب دی لوی، د اور نه به سټ آزاد شي. وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجر شیء، او دا هغه د روجي چې څومره ثواب دی دومره ثواب به درته ملاویږي. نو یو صحابي تپوس وکړ، بل روایت کې راځي چې د الله رسوله زموږ سره خو ډېر غریبانان اوسنئ. هغه ورته نبي علیه السلام ته فرمایل چې لنډه خبره داره چې یو ګوټ شوده چاله ورکې، مزق لبنین، یو ګوټ شوده چاله ورکې، یا دان در سره نشته که نه، او د انګورو دا پوسته کې نه چې ځان له استعمالې دا بل له ورکې هم به تعالی ثواب درکوي. خو من فطر صائما، چې سړی چې کوم دی بل له روژه ماتې ورکي، روژه ماتې د ته سره دا احساس چې لکه واقعي دا رون مسلمان دی، دا روژه لري او څه وسې نه کېږي، راشه وله ورکړه، دا ثواب هغه سړي ته میلاویږي چې روژه ماتې ورکي. دا خو هر څوک کولی شي، دا خو بې روزګار هم کولی شي، روزګار والی هم کولی شي.
قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقالوا السلام يعطي الله هذا صوما فطر صائما على تمرة كجور ورکی ولا شربة ماء ومسقة لبن یو ګټو ورکی یو ګټ شوده ورکی او بل روایت کړي د انګور پوستکه ورکی وشهر اول رحمه د دې میاشت اول رحمت ته د الله د طرفه د رحم سکون شروع شي د الله د طرفه د رحم باران شروع شي کوم چې د رحم کارونه کوي د رحم کارونه کوي قران د رحم کتاب دی د زحم کتاب نه دی د رحم کتاب وي د رحم کتاب ته متوجه دی د رحم کارونه کوي سې چې کړي دی هغه ټول پرې خو دله واوسط مغفرة او چې کله رحم سر ته ورسیږي الله تعالی چې کله خپل رحم ته متوجهږي بس ته معاف کی بخشش وږي او واخر عتق من النار او اخر اعلان دي چانه د جهنم نه آزادۍ من خفف عن مملوکی پی غفر الله له واعتقه من النار او سوق چې په خپل ماتحت باندې نوکر باندې غلام باندې مزدور باندې یا په کور کې ماتحت لکه اوس د کور کې د خزي سره کار کې څه ګناه خو نه ده پروژه کې سرکار کا کنزور په ځای باندې کومه سلاس وها ته کنزوري کې نسوار نه پرې دی نسوار پیغمبر نه دی کړی نسوار صحابو نه دی کړی نسوار تابعین نه دی کړی نسوار امام ابو حنیفه نه دی کړی نسوار امام شافعی نه دی کړی نسوار چې کومه غټو خلق نه دی کړی کم سیاستدان کړی کم غټ سیاستدان مخکې سیاست کې تیر شوی دی هغه کړی دی چې مولا سره به کې نسوار کوي بده بس خدای سره مونږ نه کوي څه شي نسوار کوي ته نسواری پیغمبر نسواریو دی وای چې بین شي سر چې کوي دا د خري نعوذ بالله تبخل ایمان باندې کومه نظر ثاني وکا ستانه ایمان وته ره ولې د نبی علی السلام چې کوي نسواریو انا شکوله صحابه چې کوي نشي کوله تابعین نشي کوله تبع تابعین نشي کوله تر چا په مسلک رواني په کومه مذهب رواني په کوم ځای کې ځان دې غم جوړ کړل دي ته دا نشنه ده ته روزه کې ستانه د اخر جوړ شي نشنه ده چې اخر د نه جوړ شي مو خو قران وی الحمدلله سار په وبجې باندې شروع کو په یو بجې باندې بس کو نم کنځري وکړي نم جګړې وکړي نه لیونی شو نه پاګلان شو درو جماعت د ټیم نه خبري ګونه الحمدلله پته مراته نه لګي د کتاب ګورو چې روز ټیم پاتې دی لګو کتاب ډیر پاتې دی د لیکل ډیر پاتې دی بس لګیاو زب چې کوم اذان ویل شي څنګه ته چې په ما باندې چل کیږي زمانہ خو دې سټ غټ دی څه چل باندې کیږي روغ موټي د بشمنی چې کوم شل ډوړې خوري سم خوراک کې او ته لیونه شي لیونه ځان نه جوړه پرې دا کم دا ګندګي پرې دا نشي پرې دا نسوار پرې دا سیګریټ پرې دا چرس پرې دا دې شیزونو چې کومه ده نو موږ تباہ کړو ایمان او اخلاق او کردار او عمل او تلاوت او منځو هر څه چې کومه له ګډوډ کړ کینال دې لکارو کا خدمت وکا ما تحت سره خدمت وکا کور کې خدمت وکا ثواب ته ملاوي شي روزمات کې تیاری وکا واعتقوا من النار واستكثروا فيه من 4 خصال نبی علیہ السلام وسلور کارونه دا به ډیر کوي خصلتین ترزون بهما ربکم دو خصلت هغه دي چې تاسو په خپل رب راضي کوي وخصلتین لا غنا بكم عنهما دو کارونه داسې چې خامخا به کوي اما الخصلتان اللتان ترزون بهما ربکم فشهاده الله اله الا الله وتستغفرونه جاړي په خپل ګناهونو باندې د لا اله الا الله ورت کوي استغفار ډیر وای حقيقي استغفار وای مجازي نه عرفي نه رسمي نه حقيقي استغفار وای چې سدي چا ختم شي سبا له وضو قسم دې هر یو سړی روان دی مرګ څوک نه مني خو روان دی بے اختیار په دلار باندې روان دی بے اختیار نن موږ بے اختیار په دلار باندې روان یو نه خپل ټیم ساتل شو نه خپل وخت راټینګول شو ټول خلکو خپل وخت خراب کو کله کله به خپل ژوندۍ سوچو چې سم وکړه هي سمونه خلکو ډیر څه کړی دي تیر شوی خلکو ډیر زیات کارونه کړی دي شل کال عمر دی د بلوغ نه پس بدري وسلور کالو کې کوم اعمال کړی ته به حیران شي نن زموږ شپېته کاله 50 کاله 40 کاله او یا کاله اتیا کاله چې موږ پکې د وی ورځې کار نه دی کړی د وی ورځې د صحابه او تابعین د وی ورځې کار نه دی کړی هیڅ نه دی کړی او تاسو په تمه باندې خوشاله ناسیو د دې مثال خورا سړی ته شپرچور کړی دا په دې تمه باندې ناشته چې ځا رزلټ په راشي استاد په خطا شي فرشته په خطا شي نعوذ بالله الله تعالی په خطا شي نعوذ بالله خیراتی به می پاس کی چې رزلټ راشي دې پیلی
په ګزټ بوک کې چې کومه دی پیلی نو دی بیا وایي چې زه چې کومه ډي ام سی ده کومه بطاقه ده د نمبرو چې کوم کاغذ او شی دی پرچه ده پای کې به استاد خطا شوی پای کې به پاس یم نو دی په هغې کې پیلی نو بیا وایي چې زه لاړ شه دفتر له ورشه بورډ له ورشه هلتې کنټرولر له ورشه کیدای شي زه پاس یم هغه هلتې پیلی په دې تمه ناست یو پرچې خالي تمه د الله نه د چا د معافی بیا به وایي چې فرشتې به یې نه لیکي ګناه به رابسې نه لیکي نیکي به را لیکي کړي مې د ګناه او نیکي به رابسې لیکي توبه وباسه چې الله دې د ګناهونو نیکي جوړه کړي توبه وباسه استغفار وکړې بخښنه به غواړې معافي به غواړې واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما وای دوه خبرې داسې دي چې وای انسان همیشه دا غواړه خوف پیدا کا رحم په ځان کې پیدا کا امید پیدا کا څه غواړه فتسألون الله الجنه وتعوذون به من النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله ما معاف کې ما د جهنم د اور نه بچ کې ما جنت ته داخل کې امام بخاری مونږ نه خپل اعمال نه ګورو امام بخاری رحم الله فرمایي وای ما په ټول عمر کې چا غیبت نه کړی اول زه په دې خوشاله ما او دا مې امید ده چې مال سبا عمل نامه ملاويږي نو زما په عمل نامه کې به دا جمله نه وي لیک چې امام بخاری د چا غیبت کړی دی امام بخاری د چا غیبت کړی دی دا ورکوټي جمله هغه چې ویلي ده د دې ډېر لویه خبره ده چې انسان خپل ژبه په قابو کې نشي راوستی د دې وجه نه په خپل کتاب کې دومره محتاط دی چې هغه چېرته به چا باندې تنقید کوي که دومره علم د دې زمانې یو شي ته میلاو شو نه پته نه لګي چې هغه د انسانانو مسلمانانو سره څه کوي لیکن هغه سره دومره علم ورسره دی دومره تیزه حافظه په مخ د ځمکې دا چاله الله نه ده ورکړي دومره تیزه حافظه نه څوک ویلی شي او نه چا ویلي ده او نه بیان کړي چې 1100 استادان د هغې نومونه د هغې د پلارانو نومونه د هغې د نیکونو نومونه د هغې نسب د هغې حسب پیدایش وفات تعلیم سبق کم ځای کې ویلي دي او څنګه سړی دی څو حدیث پې تا اورېدل دي څومره ټیک دي څومره غلط دي څومره موضوعي دي څومره قابل نقل دي 1100 استادان شپږ لکه احادیث د شپې د سپومۍ رڼا ته یو کتاب لیکلی دی په 8 جلد کې دی چې هغې ته ویل کې تاریخ کبیر دا د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی د ورځې به حدیث چې کوم دی د بخاري را جمع کول او د شپې به لګیا په سندونو باندې د راویانو یو کتاب لیکو دا د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی هغه انسان وایي چې دا ژبه نه ده دا په قابو کې ډېره ګرانه ده هغه خپل کتاب کې چې کله تنقید کوي بچا باندې نو هغه ورته وایي چې قال بعض الناس داسې نه وایي دا غلطه خبره ده کړله دا غلطه خبره ده کړله دا غلطه خبره ده کړله داسې نه وایي هلته وایي چې قال بعض الناس بعضې خلکو یو خبره کړې ده د قیامت ته ورځې پورې بعض الناس د چا نوم نه یادوي هغه وایي د الله سره ملاو شم نو زما دا امید د یقین مې دی چې زما په عملنامه کې به غیبت نه وي د غیبت جمله به پکې نه وي نن موږ خپل اعمال ګورو د سهار نه شروع کړي ده او د ماښامه پورې د خپله کتابچه چې کومه دی ته لږ وګوره او که نه یو ځل ځان سره چې کومه دی نو داسې وکړه چې دا ریکارډینګ خوس کېږي که نه نو یو موبایل پیدا که او په دې غوږ کې د هغه شی ولګوه او ټوله ورځ چې کومه دی د خپل خبرې ریکارډ که بې قصد او بې ارادي دا زندګي دې ریکارډ که او بیا ورته سبا کښېنه بیرته په دې غوږ کې ولګوه زه خو ته قسم خورم زه د جمعې را تقریر چې وکړم زه بیرته په خپله نه اورم او چې زه ناست یم بل سړی لګوي نو زه یم بند دی که لږه دا جسم یې پکې وویله دا به ما څه ویلي زه ته خو واوره بیا ورته کښېنه چې دا تا څه ویلي دي که نه دا ته په خپله واورې ته په ځان باندې په خپله فیصله وکړې چې پروردګاره ستا فیصلې ته ضرورت نشته دی بس زه جهنم مستحق یم ما داسې کارونه کړي دي وای ده که نه خپله زندګي خو سړی وګوري که نه نو دی وایي چې دا استغفار ډېر کوه جنت غواړه جهنم نه چې کومه دی نو څه غواړه پناهي غواړه ومن سقا صائما سقى الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة او څوک چې روزدار خړوب کی نه الله تعالی به دته د حوض کوثر او بچ غنی داور کی تر دې چې د سشي داخل شي جنت الله تعالی دې حدیث مطابق زموږ ژوندۍ جوړه کړي
الله تعالی دې موږ معاف کړي، الله دې موږ توفیق راکړي. دا میاشت روانه ده چې په دې حدیث کې کوم مطالبه وشوي چې دا مطالبه سره ورسو. او انساني روزه ونیسو، حیواني روزه ونیسو. د حیوانات روزه چې کومه ده هغه دقه ده چې سبلتی وهي، خکر وهي او خله دې کتولې پروتي. چاسي نه زمونږ روزم چې کومه ده د غوي روزه شي، د زناور روزه شي، د حیوان روزه شي چې خله تم کتولې چولې او نو ټول کارونه د زناورو کو. چې موږ د اسلامي روزه، انساني روزه، پیغمبري روزه هغه ونیسو چې خله تم کتولې پروت نه وي. جبم چلیږي خو صحیح، وګونم چلیږي صحیح، سترګم چلیږي صحیح، لاسونم چلیږي صحیح، اندامونم چلیږي صحیح. داسې روزه دی الله زموږ نصیب کړي. رمضان روان دی، احتیاط وکړئ. او چې چا پروس کا لوجي خړلې دي توبه وباسي، بیا ونی سي اے ځوانانو. او سکال چې کوم اراده وکړي د فرض توهین کفر دی. فرض چې کوم دین داغه انکار کول او توهین کول دا کفر دی. او په فرض کې کوتاهی راشي او انسان توبه وباسي نه الله معاف کوي بیا. لیکن چې ته فرض ته سپک ګوري، توهین کې او انکار دي کې نه وخت انکار کې ټوکی کې ټوکی مکو ر دین سره پرایو سره الله تعالی دې موږ معاف کړي. پروردگار څومره بیماران دي د روزو قابل نه دي ته د روزو قابل کې، او کوم بیماران چې هغه اسی عارضی بیماران دي پروردگار شفای کامله عاجله ول ورکي، او روحاني بیماران دي پروردگار روغ موټ صحیح مسلمانان دي. د ګناہوں سے زمون نفرت پیدا کې، د نیکو سره مینه محبت پیدا کې، چا سے شریع اعجاز ضرورت سب ته ورسه، سو قرضداري قرض نجات نصیب کې، د چا سے نور مسائل دی پروردگار ټول حل کې. ته زمون د وطن محافظ شي، د اسلام محافظ شي، د مدارسو، د مساجدو، د مراکزو محافظ شي. څوک د دین د پاره کار کې پاره جامار شکل کې کامیاب او کامران کې، حقيقي مجاهدین کامیاب کامران کې، حقيقي دایان کامیاب او کامران کې، ایمانی کامل نصیب کې، عمل صالح نصیب کې. زموږ د کلی حفاظت وکړي، زموږ د مشرانو کشرانو نارینه زنانو حفاظت وکړي، چالواد نشه نیکان صالحان الواد ولور کې، زموږ مشرانو بخي، زموږ استادانو بخي، زموږ شیخانو بخي، زموږ رکارو بخي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.